الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. درود شریف اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخکې آیت کریمه کې د روژې فرضیت متعلق بیانو حکم در رمضان، د آیت کریمه کې بعض مسائل د رمضان د پاره د ترغیب. اول الله وی ایام معدودات، سورزی دیش میرل کړلې شوی. معدودات معنی موقتات بعدد معلوم. فمن کان منکم مریضا، پس هغه څوک چې وي په تاسو کې مریض وا بیمار، او علی سفر یا په سفر کې وي، فعدة من ایام اخر، پس لواجب دی په د باندې شمیرل د نورو ورځو نه. وعلى الذین، او په هغې کسانو یطیقونه چې طاقت نه لري د روژې، فدیة، په هغې فدیه ده. طعام مسکین، خوراک به ورکوي مسکین ته. فمن تطوع، چا چې زیادت وکړه په فدیه کې، خیرن د خیر په کار کې چې فدیه ده، فهو خیر له، دا غوره ده د لره. وان تصوموا خیر لکم، او که چرې تاسو روژه ونیسئ دا غوره ده ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون، که چرې تاسو پوهیږئ. ایام معدودات، دا مفعول لري پہلے محذوفه ده پاره. کتب علیکم ان تصوموا ایام معدودات. معدودات نه څو ورځې مراد دي. مقاتل وی قرآن کریم کې چې معدودات راغلي دي یا معدوده لفظ، دا به د څلوېښتو یا د څلوېښتو نه کمو دپاره وي، دا څلوېښتو نه کمو دپاره به وي. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، دې کې یوه توسع ذکر کوي په باب د صیام کې. توسع دا ده که سړی بیماري او یا په سفر کې روژه دې وخوري، په ده شمېرل دي د نورو ورځو نه، چې کمې خوړلي دي هغه دې وشمېري د نورو ورځو نه. او علی سفرین، یا په سفر باندې وي، متمکن علی السفری. دلته اعتراض دی، من کان منکم مریضا او علی سفرین، دا شرط دی. فعدة من ایام اخر، دا جزا ده، جزا جمله نه ده. جواب دار فعلیه عدة من ایام اخر، خبر مقدم و مبتدا مؤخره، جمله شو. خدا پاغ صورت کې فمن کان منکم مریضا او علی سفر فافطر فعلیه عدة من ایام اخر، روژه ماته کړي نو په ده شمېره ده د نورو ورځو نه. وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، دا آیت دا حصه منسوخه ده او که نه ده منسوخه. یو قول دا دی چې دا منسوخه ده، نو بیا به دا له هغه چا باره کې نازل شوی. ابتدا د اسلام کې حکم داسې و چې د چا به طاقت د روژې و، نو که پیسې ورکولی شوې فدیه، نو هغه که روژه نه نیولم خیر دی، خوښه د پیسې ورکوي او که روژه نیسي. نو بیا به که داسې حکم که اوسوی، نو روژه به صرف ملیانو له پاتې. بس منګه تاسو به روژه به دومره پیسې چرته دي د نورو به بس
خی مزے کوئے. نو اللہ دا آیت راولے کو وعلی الذین یطیقونه فدیۃ طعام مسکین. دا حکمو چې څوک طاقت لري د روزې نو فدیه به ورکوي یو خوراک مسکین لره. دا حکم بیا هغه ځای باندې منسوب شو من شهد منکم الشهر فلیصمه، بس منسوخ شو. دا یو قول دی چې دا حکم منسوخ دی. دویم قول دا دی چې نه منسوخ نه دی، دا په باره د شیخ پانی کې دی. نو علی الذین لا پکې مقدره ده، تقدیر د عبارت داس دی وعلی الذین لا یطیقونه فدیة طعام مسکین. او پاغی چا باندې چې روزې طاقت نه لري فدیه به ورکوي مسکین ته. طاقت نه لري شیخ پانی بیا منسوخ نشه کنه، اوس هم دا حکم دی. دریم قول دار چې دا شیخ پانی باره کې دی خو لا مقدره نه ده بلکې یطیقون او یطاقه باب افعال دی او حمزه پکې د سلب ما خص د پاره ده. وعلى الذين يطيقونه هغه خلق چې طاقت د روزې نه لري فدیه به ورکوي، په هغوی باندې فدیه ده. فدیه څه ده؟ دا طعام مسکین بدل دی د فدیة نه، خوراک به ورکوي یو مسکین لره. نیمه پیمانه د غنمو یوه پیمانه د کجورو. فمن تطوع چا چې زیادت وکړو، فمن تطوع خیرا سمایا ده زاد علی مقدار الفدیة، زیادت وکړو په مقدار د فدیې کې، فهو خیر له دا غوره دی د لره. زیادت وکړو په مقدار د فدیې کې دا غوره دی د لره. فهو کې دا ضمیر تطوع ته راجع دی، دا تطوع غوره دی د لره. وان تصوموا خیر لکم. دا وعلی الذین یطیقونه چې اولنې صورت شي چې مالدار پیسې ورکوي هم جایز ده، فدیه ورکوي که روزه نه نیسیم. الله وایي وان تصوموا کچرې تاسو روزه ونیسئ خیر لکم غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون کچرې تاسې پوهېږئ. که فدیه ورکویم خیر دی خو روزه غوره ده. دلته اعتراض دی وعلى الذين يطيقونه د غائب په لپس سره ذکر شو، وان تصوموا خیر لکم دلته خطاب شو. دا څه وجه ده؟ جواب دا دی وان تصوموا خیر لکم دلته حکم د صوم دی او په هغې کې کلفت دی، نو هغه کلفت او تکلیف ختم که په لذت د خطاب سره. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دا ایام معدودات څه شی دي؟ دا ایام معدودات تفصیل کوي. شهر رمضان میاشته د رمضان دا 10 یا 9 ورځې. الذي هغه میاشت انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن. هدى للناس قرآن هدایت تے خلق لرا. وبینات من الهدى والفرقان او دلیلون اخکار دی من الهدى د جنس د هغو شانونا چې هغه لاره ښیي، والفرقان او بیلون کې د حق او د باطل دی. قرآن کی چی سدی دا واضح دلیلونه دی من الهدى والفرقان د تیرو کتابونو نه، یعنی دا دلائل واضح تیرو کتابونو کې هم هدى او فرقان نه به تیر کتابونه. معنا به داسې کوئ وبینات واضح دلیلونه دی من الهدى د جنس د هغو شیانو نه چې هغه لاره ښیي، والفرقان او جدا کوونکي د حق او د باطل دی. فمن شهد منکم الشهر پس هغه څوک چې ومومي ستاسو نه میاشته فلیصمه نو ودې نیسي دغه روژه. ومن کان مریضا هغه څوک چې بیمار یا علی سفر یا په سفر کې وي فعدة من ایام اخر په د لازم دی شمیرل د ورځو نورو نه.
یرید الله بكم اليسر، الله اراده لري پتا سو دا آسانای، ولا یرید اراده نه لري پتا سو العسر د ګرانای، ولتکملوا العدة دې د پاره چې تاسو پورا کړئ شمیرا، ولتکبروا الله د دې د پاره چې تاسو تعظیم د الله وکړئ علی ما پاوسو هداکم چې الله برابر کړی تاسو، ولعلکم مو د دې د پاره تشکرون چې تاسو شکر وباسئ. شهر لفظ قرآن کریم کې 12 کرته راغلی او میاشتم 12 دي. رمضان غیر منصرف دی، د تعریب د وجنه ولی په نون پکې زائدتان دي. رمضان مصدر د رمزه دی په کسره د عین سره سوځېدو ته وایي، او خلیل وایي چې دا د رمز نه دی په سکون د میم سره. باران ته وایي چې کم د وړي نه مخکې راځي، ځمکه پکې د ګردونو نه صفاش. دا مضاف و مضاف الیه مجموعه د عالم ګرځېدلی دی د میاشتې دپاره. شهر رمضان هغه مبارک میاشت دا. شهر رمضان مضاف مضاف الیه مبتدا د الذی انزل فی القرآن دا خبر دی، قرآن پکې نازل شه. ابو داود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول نقل کړی دی چې هغه وایي د ابراهیم علیه السلام صحیفې د رمضان په 3 نازل شوي دي، تورات په 4 د رمضان نازل شوی، انجیل په 14 د رمضان نازل شوی، زبور په 13 د رمضان نازل شوی، قرآن په 23 د رمضان نازل شوی. ټول آسمانی کتابونه رمضان کې نزول شروع شوی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، قاعده کلیه شوه. څوک چې حاضر و ستاسو نه په میاشت کې نو روژه دې ونیسي. شهر به منصوب شي بنا بر ظرفیت، او چې څوک بیمار و یا په سفر کې و فعلیه عدة من ایام اخر، دا مسافر و مریض نه روژه معاف شوه ځکه چې اسانی راشي. الله په تاسو اسانه اراده لري، سخته اراده د پاره نه لري. ولتکملوا العدة دې د پاره چې تاسو پوره کړئ شمیره، او د دې د پاره چې تاسو تعظیم د الله وکړئ. علی ما هداکم دا به حال شي د لفظ تکبرو د پایل نه، ولتکبروا الله چې تاسو تعظیم د الله وکړئ. حامدین علی ما هداکم، په داسې حال کې چې تاسو ثنا ویونکي د الله په هغه څه چې تاسو یې برابر کړي یئ. ولعلکم او د دې دپاره تشکرون چې تاسو شکر ادا کوئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دې آیت کې اوس د دعا ذکر دی، او د دعا د رمضان سره مناسبت دی، ځکه رمضان د دعا د اجابت اوقات دي، امور مصلح دی. وَإِذَا سَأَلَكَ چې کله سوال وکړي تا نه عبادي بندګان زما عني په باره زما کې، فإني قریب دوی ته ووایه چې زه نږدې یم. اجیبو قبلهم دعوت الداعي دعا د دعا کوونکي، اذا دعان چې کله رانه دعا غواړي. فلیستجیبوا لی مننه دې وکړي زما، ولیؤمنوا بي یقین دې وکړي په ما، لعلهم دې دپاره یرشدون چې دوی په سمه لار شي. چې کله سوال وکړي تا نه بندګان زما عني په باره زما کې، داسې ونه ویلې فقل لهم انی قریب، انابت یې د جواب ونه کو چې نبی نائب کو په انی قریب. الله خپله ورته وایي زه درته نږدې یم که دومره نږدې یم چې جواب هم په خپله در کوم. په انی قریب دا یو بانډچي راغی نبی علیہ السلام ته وایي اقریب ربنا فنناجي ام بعید فننادي. زمونږ رب مونږ ته نږدې دی چې پټې خبرې ورسره وکړو، او که لرې دی چې اوازونه ورته ورکو. دا آیت راولېږه. دلته اوس اعتراض دی، فلیستجیبوا لی دوی دې مننه وکړي چې کله رابلمه ایمان او طاعت ته، ولیؤمنوا بي ایمان دې راوړي په ما. استجابت دپاره خو مخکې ایمان ضروري دی، ایمان خو دلته استجابت نه وروسته شه که
جواب دار چې د ایمان نه مراد حدوث د ایمان نه دی، استدامت علی الایمان مراد دی، استقامت علی الایمان، او استقامت علی الایمان د استجابت نه رسته دی. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. بیا مسائل د رمضان ذکر کوي بعضی. اول داسې حکم و چې رمضان روزه به دې ما تکړه تر کومې پورې به چې ویښ وي هر څه درته روا و، خوراک سکاک او د ښځې سره جما، او چې روزه چې اوده به شوې نو هر څه به در باندې بند شو. بیا دا منسوخ شو، دا هر څه منسوخ شو. الله تعالی حکم راولېږه چې د شپې که اوده کېږه او که نه اوده کېږې تر سهاره پورې د تا سره وایي. الله وایي احل لکم لیلة الصیام، حلال دی تاسو ته په شپې د روژه کې الرفث جما الی نسائکم، ښځو ستاسو سره. هن لباس لکم، هغوی پرده دي ستاسو دپاره، وانتم لباس لهن، تاسو پرده یې د هغوی دپاره. یا هن لباس لکم، هغوی سکون او آرام دی ستاسو دپاره، او تاسو لباس او سکون او آرام یې د هغوی دپاره. علم الله انکم کنتم تختانون، الله پوه دی چې یقینا تاسو وایي چې خیانت بم کاو انفسکم د ځانونو سره. تاسو نه به ارتکاب د جما یا ارتکاب د عقل کېده بعد النوم. فتاب علیکم، خدای رجوع کړه په تاسو، وعفانکم عفو وکړه تاسو ته. فالآن باشروهن، پس اوس باشروهن، مجامعت کوي د زنانو سره. وابتغوا ولټوئ ما هغه څه کتب الله لکم چې الله په مقرر کړي ستاسو دپاره. ولد بالمباشرت، فایده د مباشرت هم بیان کړه چې هغه خواهش پرستی نه ده بلکې یو نیک نیت دی چې صحیح اولاد خدای راکړي. وکلوا خورئ واشربوا څښئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تر دې چې ښکاره شي تاسو ته سپین تار من الخیط الاسود، د تور تارنا، من الفجر د سبانا. عدی بن حاتم راغی نبی علیہ السلام ته وایي ما خو تر هغې پورې خوراک کاو چې کتل به مې چې تور او سپین کې راته فرق وشي، تارونه مې دوه ایښي و بالغ لاندې. نبی علیہ السلام ورته وایي ان وسادتک اذا العریض، ستا بالغ خو بیا ډېر غټ دی چې سبا تې لاندې کېږي. خیط اسود نه مراد شپه ده او د خیط ابیض نه مراد سبا ده. دا ستا څومره غټ بالغ دی چې شپه ورځ دې تې لاندې کړ. یو روایت کې داسې دي چې ورته وایي چې انک لعریض القفا، ماشاءالله ستا خو ډېر غټ سټ دی چې دومره غټ شی نه دې تې لاندې کړي. انما ذاک بیاض النهار من سواد اللیل. صبح صادق کا رشیدہ مراد. ثم اتموا الصیام، بیا پورا کوي روزې للیل تر شپې پورې، شپه راشي ماښام شي. ولا تباشروهن، د شپې مباشرت روا دي. ممانعات ذکر کوي چې اعتکاف کې نو بیا به مباشرت نه کوي. اوس چې اعتکاف کې خو جومات کې نو که اودس ماتي له کور لځي، ځکه کور ته سړی تلی شي که نه، یا ډوډۍ ته دپاره کور ته لاړ شي چې ډوډۍ را واخلي ځان له پېشمني کړي. ولا تباشروهن، تاسو مباشرت مه کوئ په داسې حال کې وانتم عاکفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف کوونکي جوماتونو کې. تلک حدود الله، دا پولې د الله دي. فلا تقربوها، نږدې مه نږدې کېږئ دې لره. بالمخالفت والتغییر، کذالک یبین الله، همدارنګې بیانوي الله آیاتی شرائعه للناس خلقو ته لعلهم یتقون المحارم، دې د وجې نه چې خلک ځانونه وساتي د محارمو نه، حرامو څیزونو نه. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دې کې بل حکم دی د امور انتظامیو، نهې د رشانه د رشوت نه. رشوتونه به نه ورکوئ ګورې حاکمانو ته چې د رشوت په وجه د بل چا مال ځان له روا کړي، هغه نه مال د لاس نه راوالې تا رشوت ورکوي، رشوت چېرته ورنه کوي. ولا تاکلو د دې مخکې سره مناسبت څه دی؟
مخکې د رمضان ذکر و اوس نهی عن الرشوت شو، دواړه په منځ کې بظاهر مناسبت نه ښکاري خو د دواړو جوور مناسبت دی. ځکه مخکې نهی موقته وه او اوس نهی مؤبده ذکر کوي. مخکې هغه څیزونه ذکر و چې د هغې نه یو وخت کې ته بند وي چې د شپې پورې مه کوه. اوس هغه څیزونه ذکر کوي چې ټول عمر ته بند دي، چې رشوت ته حرام کارونه دي دا ټول عمر مه کوه. ولا تاکلوا مخرج اموالکم، مالونه ستاسو بینکم په منځونو ستاسو کې بالباطل په ناجایزې طریقې سره، وتدلوا بها الی الحکام، او ښودنه مه کوئ په دې باندې حاکمانو ته، لتاکلوا دې دپاره چې تاسو وخورئ فریقا طائفة یوه حصه من اموال الناس د مالونو د خلکو نه، بالاسم په ګناه سره، وانتم تعلمون او تاسې پوهېږئ چې تاسو په باطل یئ، ښه پوهېږئ چې تاسو په باطل یئ او بیا پیسې ورکوئ د بل مسلمان مال ځان له راخپل کوئ، داسې مه کوئ. یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. مخکی بیان د صوم د شهر رمضان او دلته بیان د حکمت د هلال ذکر کوي. شامیاش کله نری او کله غټ شي او بیا نری شي، د دې څه حکمت دی؟ امر مصلح رمضان میاشت روجې وي. اوس د هغې متعلق د یو سوال جواب کوي. هغوی تپوس د نبي علیه السلام نه وکړو چې دا څه چل دی چې کله میاشت نری او کله غټه شي، دې څه وجه ده؟ اوس دا خو د ریاضي جوړې مسلې دي. پیغمبر د بعثت مقصد خدا نه دی چې خلکو له میاشتې وښیي یا خلکو له د غنمو تخمونه وښیي چې څو قسمه دي او جوار دومره قسمونه دي. دا د پیغمبر د بعثت مقصد دی؟ نه. الله تعالی جواب ورکوي، دې ته جواب علی اسلوب الحکیم وایي. ستاسو دپاره دا ضروري دي چې دا میاشت کې د عبادتونو اوقات دي او د حج اوقات دي، پکې تجارت اوقات دي، د کاروبار اوقات دي پکې، بس دا فایده ده پکې. نور هغه څه کوي هغه جوړې خبرې دي، په هغې ټول خلک نه پوهېږي. قرآن کریم هدایت دی للناس، او که داسې جوړې خبرې پکې راشي نو بیا به پې بعضې خلک پوهېږي او بعضې به پې نه پوهېږي. ټولو خلکو دپاره بیا هدایت نشه کړه. تاسو ویلی دي چې نور د قمر مستفاد دی د نور د شمس نه، دا ویلی دي که نه؟ نو داسې چل دی هلته انور راشي او هلته د سپوږمۍ لږه دغه د حصه ورسره مخامخ شي، نو هلته دې لږ حصې ته چې کوم دی چمک راشي، تا او موږ ته دا لږه حصه ښکارېږي. دا نه ده چې دا غټېږي او شی مقه دی. سپوږمۍ مقه سپوږمۍ ده، کمی بې شی پکې نه راځي، خو ښکارېږي موږ له لږه. سبا انور لږه خواشي که نه، ډېره موږ له ښکاره شي، بله ورځ لږه خواشي، دا سپوږمۍ هم راته ډېرې ته متوجه شي. لکه آینه تاسې انور له متوجه کوي نه، دا لږ چونګې ورته متوجه کوي نو لږه رڼا هلته ځي، بړانګه لږه هلته ځي. چې لږ یې دې خوا کوي نو بړانګه لږ غټه شي، چې لږ یې خوا کوي نو ډېره غټه شي. دغه وجه ده ښه. چې کله داسې وشي چې سوری د ځمکې سوری په دې سپوږمۍ باندې پرېوځي نو بیا څه چل وشي، بیا د سپوږمۍ تندر ونیسي، بیا بالکل نه ښکاري. تاسو شرح تعجب کې ویلی دي که نه؟ کل قمر منخسف وقت حلولة الارض بینه و بین الشمس. ځمکه حایله شي، یعنې ځمکه نه حایله کېږي، د ځمکې سوری حایله شي. د ځمکې سوری مخروطي شکل دی، مخروطي د ګازرې شکل دی، بیخي غټ دی او سوکې نری ده. نو دا نری سوکه په دې سپوږمۍ باندې پرېوځي، بیا موږ له نه ښکارېږي. پې پوه شئ؟ خو داسې خبرې دي چې ټول خلک پې نه پوهېږي. نو ځکه الله تعالی جواب په داسې طریقې سره ورکړه چې میاشتې کې ستاسو دیني پیدې دا دي چې د حج وخت اوقات به پې معلوم کوي او نور عبادات، او دنیوي پیدې هم پکې کمه دي چې تجارتونه، د زراعت ټیمونه، د کرکیلې اوقات، دا به پې معلوموئ په دې. یسألونک سوال کوي تانه عن الأهلة په باره د میاشتو کې. قل ورته ووایه هي مواقیتو، دا وختونه مقرر دي للناس خلکو لره، والحج او حج دپاره. مواقیت جمع د میقات ده، د علی صیغه ده، ما یورف به الاوقات وقت. او په مابین د مدې او زمان او میقات کې څه فرق دی؟ یو مده ده، یو زمان ده، یو میقات.
مده څه ته وایي امتداد د حرکت د پلک ته پلک حرکت کوي دې ته څه وایي مده ورته وایي زمان څه ته وایي زمان هغه وخت ته وایي چې په کلونو په میاشتو کې تقسیم شوي اوقات دي دې ته زمان وایي وقت هغې زمانې ته وایي چې مقدره ده او معینه ده روجې دپاره دا وخت مقرر دی د مانځه دپاره دا د حج دپاره دا دې ته میقات وایي زمان د څه دپاره مقرر نه وي میقات د څه دپاره مقرر وي فرق باندې پوه شئ او مده د حرکت د افلاکو ته وایي چې د دې نه زمانه جوړېږي ولیس البر دا نیکي نه ده بیان تاتو البیوتا چې تاسو راتګ وکئ کورونو ته دوی داسې چل به چې د کور نه به حج یا عمرې ته ووتل په احرام کې نو واپس به چې راتل په هغې دروازه به نه راننوتل شا نه به دیوال باندې راوختل او به راټوپ پې کړ ولې لکه دا خو منګه بس په دې دروازه باندې د ګناه په وخت کې منګه ډېر تللي راغلي اوس بده خبره ده اوس خو د ګناه نه پاک شو نو په دې دروازه باندې نه ځو راځو دې ته بدعت وایي دا بدعات یې د ځان نه جوړ کړي چې دا ښه کار دی چې دا ټوپ کو دا ټوپونه ګورې دا هغه وخت خلکو کار دی ښه شی نه دی هغه یې هم ټوپونه ویل دا اوس هم خلک ټوپونه کوي که نه ټوپ خو ښه شی نه دی که نه هلکه بزرګي قراره کښېنه په آرام سره کښېنه بزرګي دا له زړه شی دی اصحابي چې دغه وکړل سر یې ټیټ نیولی نبي علیه السلام هغه بل ورته وایي تقوا هاهنا واشاره الی الصدر تقوا دلته د اشاره سینې ته وکړه تقوا په ټوپونو کې څه ده سړی ټوپونه ډېر وکړي دا زمونږ بزرګان کابرین څومره بزرګان دي دوی ټوپونه کړي دي که ټوپونه یې کړي وي د ټولو به اخره کې خپې ماتې وې لیکن تالي باطل د خپې د یو هم نه دي ماتې نه مقدم مثل دی داسې پې پوه شئ نو الله تعالی وایي دا نیکي نه ده د خدای بندګانو چې ځان نه جوړه کوي نیکي هغه ده چې خدای درته ووایي چې دا نیکي ده دروازې نه بر نه مه راځئ خپې به ماتې شي په دروازه ځئ راځئ خیر دی ګورئ ولیس البر دا نیکي نه ده بان تاتو البیوتا چې تاسو راشئ کورونو ته من ظهورها د طرف د شاګانو د هغې نه ولکن البر لیکن نیکي بر من اتقا نیکی دا چا دا چې څوک د خدای نه ویریږي واتو البیوت راځئ کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه سمو دروازو نه راځئ دا هم څه جوړ کړي دا بعضې چې بزرګ دغه چې کمی کړه دا مریدان بعضې د پیرانو سره چې مخاخه وکړي نو په شا تې رواني کتلیم دي ډېر کم عقل دي که نه که کوز وغورځېږي که وغورځېږي یا شاته څه سره وجنګېږي بیا بسې دا ادب دین صحابو داسې کړي دي داسې ادب او اول ادب به د چا کې جواب راکئ د مور او پلار دویم ادب د استاد او دریم ادب د پیر صاحب موږ د کم طرف نه راتاو شوي یو شا طرف نه راتاو شوي اول د پیر صاحب لاسونه ښکلو بیا د استاد ډېر ادب کوو او د مور او پلار غریبانانو خو سره هېڅ هم نه کوو ځکه خو کتلي دي که چې هغه غریبانان دي که دا سیده که نه ده دا طالبانو مکسره دقه شانې ګورئ اول ادب ګورئ منسوسي دی الله تعالی د خپل حق نه وروسته د خپل عبادت نه وروسته د مور او پلار حقوق څومره ذکر کړي زمونږ مدرسو کې هم دقه نقصان دی مونږ ورته ادب به کوئ ادب ورته د چا ښیو استاد ادب دې که ونه کړو د علم نه محرومیږي ټیک ده استاد ادب هم ورته ښودل پکار دي د استادانو ډېر خیال ساتئ ډېر ادب یې کوئ خو د هغې نه زیات ادب به د مور او پلار کوئ تاسو په دې خبره سر خلاص شه که نه د دې دا معنا نه ده چې استاد بې ادبي کوئ د استاد انتهایي زیات ادب پکار دی مشروع ادب شرعي ادب ګورئ خو د استاد نه زیات د مور او پلار پکار دی تاسو په دې خبره پوه شئ د طالبان د استاد ډېر ادب کوي د مور او پلار نه کوي استاد چې راشي ته طالبان ورته پاڅي دا خبره ده جایزه ده تاسو مور او پلار له کله پاڅېدلي یئ چې راشي کوټې له د مور او پلار لاسونه هم کله ښکل کړي دي دا ترتیب کوئ که نه دا ټول ګورئ دا شریعت باندې به عمل کوو دا زمونږ او ستاسو سبق څه دپاره دا درجې وایو او مدرسې کې وخت تېرو او غټ غټ سړي کور کې راباندې کار نه کوي پیسې راباندې نه ګټي څه وقف کړي
دین له وقف کړي په دین باید موږ عمل وکړو کنه عمل دا دی چې اول د مور او پلار حقوق په انسانیت کې چې د چا حقوق دي په ټولو کې مقدم حقوق د مور او پلار دي او ورپسې استادان روحاني پلاران دي د هغوی ادب پکار دی او ورپسې پیر صاحب دی د هغه ادب پکار دی د پیر صاحب نه په شا ځي ریوستې رواني او استاز نه بس هم رواني استاد سره بنخلي یو او د پلار سره به جګړې کوي او د مور سره دا بزرګي شوه ښه تاسې په دې خبره پوه شئ داسې مه کوئ واتو البیوت من ابوابها راځئ کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه ما دا لیدلي دي دلته به چینکونه ایښي وو که نه دی مجالس پخوا ما کتلي وو مجالس پیاله یې به ایښي وو ټوپونه به یې کول پیاله یې نه به یې ځان بچ کړي شته به ترې راتاو شه خدای شته دی که دا غیر اختیاري وجه دي نو په دې چینک باندې ولې نه ورځي د قهوې چې سم اوس وځي چې ثواب یې ډېر وشي خدای شته چې دروغ دي خدای شته چې دروغ دي وجد په تاسې هم کېږي چې کله ښه تلاوت کېږي ستاسو دا ویښته رازګۍ شي که نه کېږي دا سرمنه د سړي را دغه شي غیر اختیاري سړي سترګې را ډکې شي کیفیت بدل شي دې ته وجد وایي او دا چې ټوپونه کوي او ځان نه ټینګوي دا خو کمزوري ده که تکړه خلک او ډېر بزرګان خو هغه چې وجد ځان کنټرول کړي که طاقت خو دې ته وایي چې ځان کنټرول کړي او چې ځان نه کنټرول نو به دا خو غلطه خبره ده هلته ځای پکې دننه د یوې بیالۍ او ورخوشي غټ پیپ کې نه بس هلته بس سړی په ټوپونو راشي صحیح ده دا پکې جملې معترضې دي ښه انشاءالله دې کې به زمونږ پیدا وي واتو البیوت من ابوابها راځئ کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه واتقوا الله د خدای نه ویرېږئ لعلکم د دې دپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هر کله چې مخکې مسله د جهاد شروع شوې په سورة البقره کې نو د تربیت د مجاهد دپاره لس صفتونه ذکر شوي یو 15 امور انتظامیه ذکر شوي د اتفاق د مجاهدینو دپاره اوس صراحتا عود کیږي مسلې د جهاد ته بقره کې دا اولنی ځای دی چې حکم د قتال کیږي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم تاسو جنگ وکئ د الله په لاره کې د هغې کسانو سره چې تاسو سره جنګیږي ولا تعتدوا تجاوز مه کوئ ان الله لا يحب المعتدین یقینا الله نه خوښوي تجاوز کوونکي وقتلوهم وجنئ هغوی حیث ثقفتموهم حیث وجدتموهم چې کوم ځای کې دوی بیا مومئ ثقفتموهم معنا وجدتموهم ثقف څه ته وایي الوجود علی وجه الاخذ والغلبه موجودتیا د هغوی په اخذ او غلبې سره حیث ثقفتموهم چې کوم ځای کې گیر کوي هغوی لره واخرجوهم وباسئ هغوی من حیث د هغه ځای نه اخرجوکم چې تاسو یې ویستې د هغې نه مکې نه تاسې ویستې نو تاسو یې تم وباسئ والفتنة اشد من القتل دا دفع د یو شبهې کوي مؤمنانو زړه له دا راتلل چې مکې نه موږ دوی وباسو نو حرم کې به قتال وشي او حرم کې قتل ښه نه دی که نه نو جواب دا دی چې هغوی پکې شرک کوي نو شرک پکې څه ښه کار دی شرک هم ښه نه دی نو د شرک د مخنیوي دپاره که قتال پکې وشي خیر دی والفتنة شرک اشد ډېره سخته ګناه ده من القتل د قتل نه ولا تقاتلوهم جنگ مکوئ د هغوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې حتی یقاتلوکم تر دې چې دوی جنګو کې تاسو سره پی په دې خوا د مسجد حرام کې فإن قاتلوکم فاقتلوهم که هغوی جنګو کې تاسو سره په حرم کې نو فاقتلوهم تاسې ووژنئ هغوی لره کذلک جزاء الکافرین همدقه شان بدله ده د کافرانو هغوی شروع کړه نو بیا پرېږدئ مه په حرم کې مه پرېږدئ فتنه قرآن کریم کې په 14 معنیو سره راغلی ده یو پکې شرک دی فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم کچر هغوی منع شو د قتال او د شرک نه نو فإن الله غفور یقینا الله بخون کې دی
لما سلف من طغیانه مخکې چې کومه سرکشي کړې ورته خدای بخي رحیم مهربان دی بقبول توبتهم و ایمانهم دا غوی د توبې او د ایمان په قبلېدو باندې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه جنگ وکړئ د دې سره تر دې چې زور د شرک ختم شي حتی لا تکون فتنه تر دې چې بیا نه متلی شي فتنه شرک ویکون الدین لله او شي طاعت او عبادت لله یا الله لرا و دلته اعتراض دی مخکې یو ځل ویلې چې وقاتلوهم و دوباره بیا ولې ویلې دا خو تکرار راغی جواب دا چې تکرار نشته اول آیت روان شوی دی د وجوب د اصل قتال دپاره اصل قتال در باندې واجب دی هغه مخکې آیت دی دپاره دا دویم روان شوی دی د غایې د قتال دپاره قتال به تر کمې کې حتی لا تکون فتنه مخکې آیت کې خو غایې د قتال نه و ذکر دلته حکم ذکر دی سره د غایې نه تکرار نه دی راغلی ویکون الدین لله دقه شانت سورة الانفال 9 کې هم دی سورة الانفال 9 شاید هلته دی ویکون الدین کله لله هلته ورسره کله شته دلته نشته دی کې څه حکمت دی جواب دا دی چې په دې آیت کریمه کې خطاب مشرکانو د عربو ته دی دا د عربو د مشرکانو باره کې نازل شوی او هلته د ټولو کافرانو دپاره علی العموم نازل شوی نو چونکې هغه د عامو کافرانو دپاره نو هلته عموم مقصود و نو کلهو د عموم دپاره دی هغه هلته مناسب و او دا د خاص کافرانو دپاره راغلی نو دلته عموم مناسب نه و نو کلهو یې ځکه پرېښود فین انتهوا کچری دوی منع شو د شرک او قتال نه فلا عدوان الا علی الظالمین نو بیا لاره نشته مگر په ظالمانو الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص نبی علیہ السلام په ذوالقعده کې ووتو عمرې ته د هجرت په شپږم کال مشرکینو بند که په حدیبیه کې دا یې ورته ویلې چې آینده کال کې به راځي معاهده وشوه په آینده ذوالقعده کې نبی علیہ السلام عمرې ته لاړه اووم کال هجري و مسلمانانو دا بده ګڼله چې هغوی موږ سره جګړه کوي په حرم کې دا به څنګه شي او په میاشته د عزت کې چې ذوالقعده ده الله دا آیت رانازل الله وی چې هغوی کوي خو هغوی کړي دي که نه که تاسو ورسره شروع کړه خیر دی هغوی چې تېر کال په میاشته د عزت کې تاسو بند کړئ الشهر الحرام د عزت میاشته چې ذوالقعده ده بالشهر الحرام په مقابل د عزت د میاشتې کې والحرمات قصاص او تعظیمونه سره برابر دي فمن اعتدى علیکم هغه څوک چې تجاوز وکړي په تاسو فاعتدوا علیه تاسې تجاوز وکئ په هغې باندې بمثل ما اعتدى علیکم په شان د هغې چې هغوی تجاوز کړی په تاسو واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله مع المتقین سره د متقیانو دی بالنصر جهاد سره د انفاق مثلا ذکر کوي وانفقوا فی سبیل الله مال ولګوئ د الله لاره کې ولا تلقوا بیدیکم الی التهلکه مه غورځوئ ځانونه په خپلو لاسونو هلاکت ته دا ولا تلقوا بیدیکم دا متعلق دی د معطوف او معطوف علیه دواړو پورې معطوف انفقو دی او معطوف علیه قاتلو دی داسې مه کوئ چې تاسو جهاد هم نه کوئ انفاق هم نه کوئ ځان په زوره باندې هلاکت ته اچوئ تهلکه دا مصدر دی لکه هلاک چې څنګه مصدر دی په کلام د عربو کې تفعولې په وزن باندې بل مصدر نشته سیبوی ویلی دی چې نور هم شته لکه تضره او تسره په معنا د ضرر او سرور سره او بعض ویلی چې تهلکه په اصل کې تهلکه او په کسرې سره مصدر د هلکه مشدد لکه تجربه او تبصره چې څنګه مصادر دي نو کسره بیا په ضمیر سره بدل شو تهلکه تی جوړه شو لیکن په دې اعتراض دی چې تپیله خو د پیل مشدد نه راځي چې غیر محموزي قیاس خود دا دی چې تفعیل راشي تهلیک او کسره په ضمیر باندې بغیر د څه وجې نه دا هم شاذه ده
تهلکه او د هلاک په منځ کې فرق څه دی؟ تهلکه هغه هلاکت ته وایي چې ځان ساتل د هغې نه ممکني، هلاک هغې هلاکت ته وایي چې ځان ساتل د هغې نه ممکن نه وي. بعض ویل چې هلاک مصدري معنا ده خرابېدل، او تهلکه هغه شي ته وایي چې کوم شی هلاک شوی دی. د آیت کې دلیل نیول شوی په دې خبره باندې چې اقدام به په هغه کار نه کوي چې دا حرام دی چې په هغې کې ستا د نفس هلاکت وي. وانفقوا فی سبیل الله، مال ولګوئ د الله لاره کې. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، بایدیکم کې بعد زائده ده، یو قول دا دی، او د ایدیکم نه مراد انفسکم دي، نو داسې به شي ولا تلقوا ایدیکم الی التهلکه، ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ. دویم قول دا دی چې مفعول دلته حذف دی، بایدیکم د ولا تلقوا پورې متعلق دی، نو تقدیر به داسې شي ولا تلقوا انفسکم بایدیکم الی التهلکه، خپل ځانونه په خپلو لاسونو هلاکت ته مه غورځوئ. واحسنوا ان الله يحب المحسنین، نیکیو کوي په ادای فرایض الله. ان الله يحب المحسنین، الله خوښوي احسان کوونکي. واتموا الحج والعمرة لله، دیګو بل امر مصلح بیانوي حج، ځکه حج کې هم مشقت دی، مال او نفس دواړه پکې لګېږي لکه جهاد. واتموا الحج، پوره کوي حج او عمره لله الله لرا. فإن احصرتم، کچرې تاسو بند کړی شوئ، نو بیا په مستیسر من الهدي فهدوا له ما مستیسر من الهدي، بیا ولېږئ هغه چې اسانه من الهدي د قربانۍ نه. احصار وشو، بند شوئ، نو بیا چې کوم درته اسانه کو ګډ وکړو خو کار څه هغه ولېږئ چې هغه لاړ شي حرم کې ذبح شي، نو بیا به تاسو سرونه کل کوئ. ولا تحلقوا رؤوسکم، دا خطاب د محسرینو ته. ولا تحلقوا رؤوسکم، تاسو مه کلوئ خپل سرونه حتی یبلغ الهدي، تر دې چې ورسیږي قرباني محله ځای د حلالې ته. او که دا عذر د وجې نه که سر چا مخکې کل کم خیر دی، فدیه به ورکوي. فمن کان منکم مریضا، څوک چې وي په تاسو کې بیمار، او بیاضم من راسي، یا په د تکلیف د سر کې سپږې کېږي او ویښته ډېر نشي ساتلی، او یا زخمي پکې، ففدیة من صیام، په ده باندې فدیه دا د روجو 3 ورځې روجه به نیسي. او صدقة، یا به صدقه ورکوي 6 مسکینانو ته، هر مسکین ته نیمه سا. او نسک، او یا به قربانی کوي، ګډ به ورکوي ګډ. فاذا امنتم، تر کومې پورې چې تاسو په امن شئ د احصار نه، په حال د امن کې شئ، او لاړئ حج ته، او عمره مو وکړه د حج نه مخکې، نو بیا به هدیه کوئ، د اختر په ورځ به یو قرباني کوئ، دې ته دم شکر وایي. لکه دې ځای نه چې لاړ شي حاجیان لاړ شي، نو اول عمره وکړي که نه، او بیا حج وکړي، حج د مراسمو پورې خو بیا خپلو جامو کي، نو بیا دا د اختر په ورځ چې کومه قرباني هلته کوي، دا دم شکر دی، هغه دغه قرباني نه ده، دا د اختر والا قرباني دغه یادوي. فمن تمتع، چا چې پیدا واخیستله بالعمرة په عمرې الی الحج د حج پورې، فمستیسر من الهدي، پس په دی هغه څه چې اسانه وي د قربانۍ نه. فمن لم یجد، چې دا پیدا نه کي، پس صیام 3 ایام، په دی روجه د 3 ورځې په حج کې، وسبت، 2 ورځې اذا رجعتم، چې کله راواپس شي وطن ته، یا خلاص شي د مراسمو د حج نه، 2 او 3 څو شي، تلک 10 کامله، دا 10 پوره شوي، نو 2 او 3 خو 10 دي، تلک 10 کامله ته څه ضرورت؟ جواب دا چې دا ځکه ذکر کا چې 3 ایام په الحج و 7 اذا رجعتم، چې څوک ونه وایي چې دا 2 به په معنا د او سره یا به 3 نیسي او یا به 2 نیسي، تلک 10 کامله ویل چې نه، 2 په معنا د او سره د جمعیت لپاره. ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، دا په هغه چا باندې دی چې اهل د نږدې نه وي مسجد حرام د پاره، یعنې دا د پاکي د پاره دی، مکي د پاره نه دی.
وجوب د هدی پاپاقی باره دی واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه چې ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکولو والا دی الحج اشهر معلومات بیات کې اوس اوقات د حج خی ازمان د حج ته کم ټیمه پورې دی الحج اشهر معلومات میاشتې د حج میاشتې معلومی دي یا وقت الحج اشهر معلومات وقت د حج میاشتې معلومی دي دا ځکه وایي چې دا اشهر معلومات حمل په حج نه دی صحیح نو جواب وشو چې وقت الحج اشهر المعلومات یا اشهر الحج اشهر المعلومات یا وقت احرام الحج اشهر المعلومات وقت د احرام د حج احرام د کم وخت نه تړلی شي دا میاشتې معلومې دي شوال دی ذوالقعده ده او د ذوالحجې 10 ورځې دي تاسو په دې خبره پوه شئ او امام مالک وایي ټوله ذوالحجه ده ورسره پمن فرض فیهن الحج څوک چې پرس شي په دې میاشتو کې په ده باندې حج د باندې څنګه حج پرسي احرام پکې واچي او تلبیه ووایي نو بس په ده حج پرس فلا رفث نو نشته به حیايي خبرې ولا فسوقه نشته د ګناه خبرې ولا جدال په الحج او نشته جګړې په حج کې دا درې کارونه به نه کوي دا نه پیدا په معنا د نهي فلا ترفثوا تاسې رفث به حیا خبرې به نه کوئ سپکې سپکې خبرې ولا تفسقوا خروج د حدود د شرع نه مه کوئ په ارتکاب د محظوراتو سره ولا تجادلوا جګړې مه کوئ په حج کې د رفقاو سره د ملګرو خدمت کوئ جګړې ورسره مه کوئ دماغ بم خشک شي خو داسې جګړو نه به ځان ساتئ رفث قرآن کریم کې 2 کرته ذکر شوی دی فسوق 2 کرته ذکر شوی دی ماده 450 کرته جدال 2 کرته ذکر شوی دی ماده 9 کرته حج 8 کرته ذکر شوی دی ماده 3 کرته ذکر شوی معجم کلمات القرآن کې دادی یو ډېر ښه کتاب دی د تفسیر متعلق فنون الافنان فی عجائب القرآن ورکوټه کتاب دی ډېر بهترین خبرې دي پکې قرآن باره کې پکې ډېر ښه معلومات وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو کوئ څه د خیر کار یعلم الله پوهیږي په هغې الله وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی یمن خلکو به داسې کول خرچه به ځان سره حج نه وړوئ موږ متوکلینو خدای به راکوي که نه هله د خدای بندګان داسې مه کوئ وتزودوا ځان سره توخه وړئ فإن خیر الزاد التقوی بهترینه توخه دا ده چې سړی ځان بچ کړي د سوال نه تقوا نه څه مراد ده چې سړی ځان بچ کړي د سوال نه سوال هغې به بیا ویلې موږ متوکلین یو ولته به وږي بیا به خلکو له سوالونه کول متوکلین به بیا په سوالونو شروع شو الله وایي داسې مه کوئ که نه بهترینه توخه خو دا ده چې سړی سوال نه بچي دومره سوړی چې د سوال نه بچي خلکو بوج کېږئ مه واتقوني ویریږئ مانا یا اولی الالباب خاوندانو د عقلونو خالصه کوئ ویره زمانه مخکې ترغیب الی التقوا وشو فإن خیر الزاد التقوا اوس بیا واتقوني کې بیان د اخلاص د تقوا دی نو تکرار نشته لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم پخوا به مکه کې بازارونه لګېدل خلک به حج له لاړل دا وطن نه به یې څه شی به وړه هلته به یې خرڅ کړه ګټه به یې پکې وکړه هغه ځینه به یې سره وړه وطن له نو ګټه به یې پکې وکړه نو خلکو به ویل وګوره حج یې خرابه کړه دی تجارت له تللی که حج له تللی الله وایي هېڅ خبره نشته دا جایزه ده کولی شئ لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو ولټوئ فضلا من ربکم مهربانی ستاسو د رب د طرفه چې ګټه او نفع ده په تجارت کې واذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام چې کله تاسو راښکته شئ د عرفات نه
نو الله یاد کئ عند المشعر الحرام د مشعر الحرام سره جبل قزح سره چې امام پاغي باندې ودرېږي په مزدلفه کې التم الله یاد کئ واذکروا خدای یاد کئ کما هداکم لکه څنګه چې تاسو برابر کړی ای سمې لارې ته وان کنتم اگر کوئ تاسې من قبلی مخکې د دینا لمن الضالین د بیلارنا وان کنتم کې داین مخفف من المثقل دی وانه کنتم من قبلی یقینا شان دا د تاسې وای مخکې د هدایت نه لمن الضالین د بیلارنا یا ان ناپیه د علام په معنا د الا سره دی په نو دسی بشي وان کنتم نوی تاسو من قبل مخکې د هدایت الهینا الا من الضالین مگر د بیلارو نوی ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم دا قریش به داسې کار کو مزدلفې نه باخو عرفات ته نه تله دې ته به هم سویلې او دا به ویل چې موږ خو مجاورین د حرم یو موږ د حرم نه لرې څنګه عرفات ته لاړ شو مزدلفې نه به واپس حرم شریف ته راغله الله وایي داسې مه کوئ عرفات ته لاړ شئ د عرفات نه حرم له راشئ لکه عام حاجان چې څنګه کوي تاسو پکې ځانونه بیل کړي داسې مه کوئ الله وایي ثم افیدوا بیا راښکته شئ حرم شریف ته من حیث د هغه ځای نه افاض الناس چې خلک راښکته کېږي واستغفر الله بخنه وغواړئ د الله نه په تقصیر تاسو نه په اعمالو د حج کې شوي ان الله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم چې کله تاسو ادا کړه مراسم د حج تاسو فذکر الله الله یاد کوي که ذکرکم آباکم لکه یادول ستاسې پلارانو ستاسو لره او اشد یا سخت ذکر په یادولو د پلارانو کې دی به چې حج وکړه بیا به یو ځای کې راغونډ شوی زما پلار داسې دی زما پلار په خپلو پلارانو پسې به قصیدې جوړې کړې وي او بس فخر بلابای ولا اجداد به کاو الله ورته د خدای کم بختو داسې مه کوئ الله یاد کوي چې د حج نه فارغ شئ لکه پلاران چې یادوئ او یا د دین هم زیات یاد کوي تشبیه د پلارانو یادولو سره په څه کې ده په زیادت کې ده او یا په کمال کې ده چې پلار کمالات یادوئ د الله کمالات او احسانات یاد کوي فمن الناس من یقول آمنا حاجان په دوه قسمه دي تقسیم د حجاجو کوي قسمینو ته یو ښه خلک دي او بل بد خلک دي د دنیا حاجیان او د آخرت حاجیان فمن الناس بعضې د خلکونه من هغه دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږ آتنا راکړي مونږ ته په دنیا کې مالداری راکړي وما له نه به د تا په آخرت په آخرت کې من خلاقي سیسا دا مشرکان دي شرک په طریقې سره حج کړي ومنهم دا دویم قسم یادی بعضې د دینا من هغه دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږ آتنا راکړي مونږ ته په دنیا کې حسنه ښکلې زندګي وفي الآخرت په آخرت کې راکړي حسنه ښکلې زندګي وقنا عذاب النار او ساتې مونږه د عذاب د اور نه دنیا کې ښکلې زندګي راکړي حسنه علی رضی الله عنه فرمایي حسنه په دنیا کې څه ده المرأة الصالحه وفي الآخرت په آخرت کې څه ده الحوره وعذاب النار څه ده چې وقنا عذاب النار المرأة السوء بده ښځه وقنا عذاب النار دا معنا ده چې بدې ښځې نه مې وساتې د علي رضی الله عنه وایي مدارک کې علامه نصفیم دا قول ذکر کړی دی اولئک لهم نصیب شته د دوی دپاره حصه مما په هغه څه کې کسبو چې دوی څه کسب کړي والله سریع الحساب الله جلد حساب کوونکی دی جلدی سره به حساب وکړي حسن بصري وایي د سترګو د رب نه مخکې به خلکو سره حساب وکړي او بعضې وایي چې نه خلکو سره به حساب وکړي په اندازه د لوشلو د ګډې کې دومره جلدی سره به حساب وکړي واذکر الله الله یاد کوي فی ایام معدودات په ورځو مقررو کې د حج خو مقررې ورځې دي خدای پکې یاد کوي چې هغه ایام تشریق او الله پکې یاد کوي دې نه څه مراد دي تکبیر په اعتبار د صلات و عند الجمار شیطانانو ویشتلو وغیره فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تاخر فلا اسم علیه دا د حج متعلق یوه مسله ذکر کوي نو هر چا چې تلوار وکړه پتلو کې د مینا نه
مکی تا په 2 ورځو کې چې 11 او 12 د ذوالحجې دي نو نشته هیڅ ګناه په ده ومن تأخر او هر چا چې تاخیر وکړو او 3 ورځې په مینا کې پاتې شو فلا اسم علیه نو په ده باندې هیڅ ګناه نشته لمن اتقا چا چې ځان ساتي د محرماتو نه واتقوا الله د خدای نه ویریږئ واعلموا پوه شئ انکم یقینا تاسو الی دی الله لرا تحشرون را جمع کول کېږئ به مینا کې جمرات ویشتل دي 10 ذوالحجه طلوع صبح سار راوخي چې د هغې نه جمره عقبه په 2 کاڼو ویشتل کېږي په هر کاڼي به تکبیر ویل کېږي په 11 او 12 ذوالحجه زوال شمس نه بعد به رمې د جمرات ثلاثه شروع به د هغې جمرې نه کوي چې مسجد خیب طرف ته ده بیا ورپسې والا د ټولو نه آخر جمرة العقبه به بیا ولي او په 14 باندې به بیا صبح صادق کې د اولې ورځې په شان جمرات ویشتلي اوس په دې 2 ورځې کې څوک ایثار شو او په 14 تاریخ باندې جمرات ویشتلم ټیک ده شپې وکړي او که حرم له لاړم ټیک ده هلته لاړ طواف له بیا راغی شپې کوي او که نه هلته لاړ سار بیا راغی جمراتو ته تسلیم کولی شي مینا نږدې ده دا دواړه جایز ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام مخکې امور مصلحه ذکر شو انتظامیه د تنظیم د جماعت د مجاهدینو د پاره اوس بیا مسله د جهاد ذکر کوي خو د دې نه مخکې یو څو ترغیبات د جهاد ذکر کوي ترغیبات ذکر کوي اول ترغیب په دې 204 آیت کې دویم په 209 آیت کې دریم په 208 کې څلورم په 209 کې پنځم په 212 آیت کې شپږم په 214 کې اوم په 214 آیت کې دا و ترغیبات د جهاد ذکر کوي اول ترغیب ال الجهاد دا خلک تاسو سره د زړه نه دشمنی لري نو جهاد ورسره وکړئ کنه اخنس ابن شریح واقعه ذکر کوي دا راغی مدینه ته اخلی نرمه کوله نبی علیہ السلام ته چې زړه مې خدای خبر دی چې زما تا سره ډېره مینه ده او زه مسلمان یم نبی علیہ السلام ورته ټیک شوه او بس سار بیا لاړ اول ته خلکو کروندې کرلې وي تورې پکې په پټو کې تاو کړه پټي خراب کړه او څاروي د خلکو ګیر کړه او سر به یې واهه بزیزه وتښتېد الله وی دوی تاسو سره دومره بغض لري نو دوی سره به جهاد نه کوئ دا ترغیب الی الجهاد ومن الناس بعض د ناس نه مراد اخنس ابن شریح دی ومن الناس بعض د خلقنا من هغه دی یعجبک چې تا تعجب کې چي قولو وینا ده فی الحیات الدنیا په بار د ژوند د دنیا کې ویشهد الله خدای گواه کوي څنګه وای قسم دې په خدای چې زه پتا مؤمن یم او زما تاسو سره مینه ده او یشهد الله خدای گواه کوي علی ما پاس فی قلبی چې د پزړ کې وهو الد الخصام ډېر سخت دی په جګړه کې الد الخصام الد صفت دی لکه احمر په دلیل د دې سره چې جمع لد راځي او مؤنث لدا راځي او دا اضافت د قبیلې د اضافت د صفت نه دی فاعل ته لکه حسن الوجه معنا به داسې شي چې الد خصامه ډېره سخته د جګړه ده شدید الخصومت یا شدید الجدال په الباطل الد الخصام معنا دا د شدید الجدال په الباطل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ان ابغض الرجال الى الله الالد القسم ډیر مبغوض په دې سړو کې خدای ته هغه سړی دی الالد القسم چې په جګړه کې سختی کوي چې اون خلی بزن خطه نرمی نه کوي دا خدای ډیر بدی شي نو الله او دې الد الخصام دی وایذا تولا چې کله مخ واړی استان او لاړ شي صاحب لر دې کوشش کوي پزمکه کې لیفسد پیا چې فساد وکي په دې ځمکه کې ویهلک الحرث والنسل او هلاک کی کرونده والنسل او نسل د حیواناتو والله لا يحب الفساد والله نخوخي فساد ګرځي دا جمله معترضه ده وحید د پاره وایذا قیل له اتق الله چې کله ویل شي دیتا د خدای نه ویریږه په افساد او هلاک کې اخذته العزه ونسید لره غرور بالاسم په ګناه غرور ونیسي غرور پاس بو جهنم نو دته جهنم کافی ده
ولبیس المهاد او ډېر بد ځای د ورتلو دی اوسېدو بیس المهاد ولبیس الفراش دا دویم ترغیب الی الجهاد ومن الناس بعضې د خلقنا من هغه دي یشری نفسه چې ځان خرڅ کړی ابتغاء مرضات الله دپاره د لټون د رضا د الله دا صہیب بارک نازل شوی صہیب رومی د چې کله مکې نه هجرت کو هر څه یې پرېښوده هغې ویلې مکه کې دې ګټه کړې ده پیسې دې دلته ګټلي بل وطن نه راغلی ته چې نبي علیه السلام ته ځې د هر څه به پرېږده وایي هر څه مې پرېښوده بلا له دې ولګي زه نبي علیه السلام له زمېج ته لاړ الله د باره کې دا آیت نازل کړ دا د مکې نه وګورئ دا صحابه اکثره چې کوم اوایل سابقون الاولون دا اکثره بهرني خلک و چې په نبي علیه السلام ایمان اپارڅه کې چې حسن ز بصره بلال ز حبش صہیب ز روم ز خاک مکه ابو جهل انچی بلا جبیس حسن د بصره او بلال د حبش او صہیب د روم او ابو جهل خود مکې د خاورې او دا څه تعجب خبره ده د مکې د خاورې سړی هغه ابو جهل شه د خدای دشمن او د اطرافونه خلک راغلي او دا غریبانان خلک او غي د نبی علیه السلام په خپو کې پرېوتل نو هغه سرداران جوړ شه صہیب رومي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه خوش نصیب دي یشری نفسه چې ځان یې خرڅ کړی ابتغاء ځان یې خرڅ کړی ځان یې خدای ته حواله کړی ابتغاء مرضات الله دپاره د لټون د رضا د الله دا ابتغاء مرضات الله مفعول له دی د یشری دپاره والله رؤوف بالعباد الله مهربان دی په بندګانو دا دریم ترغیب الی الجهاد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے دی ایمان والاو داخل سے پا اسلام کے داخل سے پا طاعت کے کافہ پورا ولا تتبعوا تابعداری مکوئی خطوات الشیطان قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان دے استاسو دا پارا دشمن کارا دین کی پورا داخل سے نو جہادم دے دین یو ایسا دا ترغیب الی الجہاد و زجر و تخویب ذکر کئی فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ کچری تاسو وخویدلی د دین نا پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته ښکاره دلیلونه پالمو پوه شئ ان الله یقینا الله عزیز غلبې والا دی په انتقام کې حکیم د حکمتونو والا دی تاخیر چې کوي صحیح حکمت به هل ینظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمامه دې کې تخویف دنیوي دی د آیت عنوان دی بیان د تخویف دنیوي ینظرون کی ضمیر موصولی سابق تراتے راجے دی هل ینظرون دو انتظار نکی اللہ مگر ددی خبری ان یاتیہم اللہ چراشی دویتا اللہ تعالی پی ظلل من الغمام پتموانو کے دوریزونا والملائکہ و ملیکی راشی و قضی الامرو پیسلوشی دا کار دا قیامت و الاللہ ترجع الامور و خاص اللہ لراوا پسیدہ دا طولو کارونو دوی بالا ایمان راوڑی چې خدای عذاب راشي او قیامت راشي دای مقصد ده الله راشي په تنبانو د ورځې کې امام بغوی وای غره په دې آیت کې او د دې پشان چې کوم آیاتونه دي دا ده چې په دې بنده ایمان راوړي په ظاهر او د دې علم الله ته وسپاري دا متشابهات نه دي ځکه دلته اتیان ثابت شو الله ته اتیان خدا اجسامو کې راځي او خدای خو زی جسم نه دی کړ یادار چې عبارت په حذف د مضاف سره دی الا یاتیهم امر الله فی ظلل من الغمام دې دلیل سوره نحل له درې دیرش سوره الانعام دې درې سرویخ فجاهم باسنا را بغی دوی ته باسنا عذاب زموږ الا یاتیهم باس الله یا امر الله دا بس یادار چې یهودیان د تجسیم قائل او د هغوی د مذهب مطابق دا خبره راغله سل بنی اسرائیل کما آتیناهم من آیة بینہ دې کې توبیخ دی مبالغه په زجر ده د اعراض نه د دلایلو د الله نه د نافرمانو انجام ذکر کوي او تخویف دنیوي یو نمونه بیانوي سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیلنا کم آتیناهم من آیة بینہ
څومره مونږ ډېر لېږلي وو دوی ته نښې بینه واضحه کم آتیناهم من آیت بینه محل د کم آتیناهم کی نسب ده بنا پدی چې دا مفعول ثانی ده د آتینا د پاره آتینا د پاره مفعول ثانی ده او من آیت بینه تمیز د کم ده من آیت بینه تمیز د کم شو ممیز سره تمیز نه مفعول ثانی شو مفعول اول هم شو دلته په تمیز باندې من ولې داخل تمیز خو منصوبی جواب دار چې رضی ویلی دی رضی دا رضی ډېر رضیل سړی و پیژنئ که نه ته نحو کې ویلی دي دا رضیل په دې و چې هغه به ویلی عمر غیر منصرف نه دی منصرف دی ولې وایي ځکه عدل پکې نشته عدل د څه ته ویلی انصاف ته وایي عمر خو ټول وخت په ظلم کې تیر کړی دا امامت دا وایي د علي رضی الله عنه حق خو دته په زور نیولی و تاسې په دې پوه شئ که نه شئ خلافت د چا حق و د علي حق وای د بزای چې اذان کوي څنګه وای اشهد ان علیا ولی الله ووصیه وخلیفته بلا فصل دا هم دغه اذان کې اوریدلی کنم دی اوریدلی دا اذان کې خلیفته بلا فصل وای دا چې فصل پکې راغلی دی دا درې وانه دا ظالمان دي نو د کی وای دغه نو اوس رضی شه که رضیل شه ها چې عمر ته بد وای نو بیا ورته مونږ څه وایو خو وایو نو رضی وای چې کله د کمې خبریه او د ممیز په منځ کې فصل راشي په فعل متعدي سره نو بیا من داخلول پکار دي ځکه که من داخل نه کې نو دا تمیز به منصوبي نو بیا به پته نه لګي چې دا تمیز د کم دی او که مفعول ثانی د فعل متعدي دی که داسې ووایي کم آتیناهم آیة بینه نو پته به نه لګي چې دا آیة بینه مفعول ثانی د آتینا دی او که تمیز د کم دی نو من دې پیراوړو چې دا تمیز د کم دی او کم سره د تمیز د ممیز سره د تمیز د مفعول ثانی د آتینا دی دې دپاره یې داسې چل کړی لکه مثال کم ترکو من جنات و عیون یا لکه وکم اهلکنا من قریة کم اهلکنا من قریة یا دلته کم آتینا من آیة بینه ومن یبدل نعمت الله هغه څوک چې بدل کی نعمت د الله چې آیاتونه د الله دي من بعد ما جاتو پس هغې نه چې راغلي دي دته فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکولو والا دی پنځم ترغیب الجهاد ذکر کوي جهاد خلق ذکر نه کوي چې ژوند د دنیا ورته خوښ دی الله وایي زین للذین کفروا الحیات الدنیا ښایسته شوی دی هغې کسان ته چې کافران دي ژوند د دنیا چا ورته ښایسته کړی مزین شیطان دی ویسخرون من الذین آمنوا او خنداګانې کوي مسخرې کوي د هغې کسانو پورې چې ایمان یې راوړی والذین کسان اتقوا چې ځانونه ساتلي دي د شرک نه مؤمنان فوقهم د دوی د بره به یوم القیامت د قیامت په ورځ والله یرزق من یشاء الله رزق ورکوي یا چاته چې خوښی شي بغیر حساب بغیر د حساب نه بغیر د کمینه دلته ذکر نشو چې دلته خو مؤمنان پورې کافران خاندي والته بس صورت عالی آخرت بل ځای کې دا ذکر دي سورة المطففین کې ذکر دي سری رشایت فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون نن به مؤمنان د کافرانو پورې خنداګانې کوي یا سورة الاعراف 9 کې هؤلاء الذین اقسمتم ای دا هغه خلک دي چې تاسو به قسمونه خوړل چې دي ته به خیر نه رسېدي د خیر رسېدلی که دریم شپږم ترغیب الالجهاد کان الناس امة واحده دا خلک ټول یو ټولی و یوه ډله وه متفق په دین د اسلام د آدم علیه السلام نه تر نوح علیه السلام پورې بخاری شریف حدیث در ابن عباس قول دی د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې 10 پیړۍ وې ټولې په اسلام کې وي نوح د پلار لامک نومېده هغه د پلار متوشلخ ابن خنوخ چې هغه ادریس دی
ابن یرد ابن محلائیل ابن قینن ابن انوش ابن شیس ابن آدم دا الله سپیړی وي او ټول مسلمانانو صحیح خلق د نوح علیه السلام د زمانې نه شرک یو قبیله وه بنو راسب ورته وایي نوح علیه السلام هغې ته رامبوسه و په عراق کې و عراق هغوی شرک شروع او شرک یې څنګه شروع کو شاه ولی الله رحمه الله الفوز الکبیر کې وایي او حجت الله البالغه کې چې دا شرک د بزرګانو د محبت نه پیدا شي بزرګانو د محبت نه شرک پیدا شي 15 بزرګانو سوره نوح کې چې ذکر دی ود او یغوث او یعوق او نصر سوا او یغوث او یعوق او نصر دا هغوی سره ډېر زیات محبت و هغوی مړه شو دوی ورپسې ډېر خفه و بزرګانو پسې خلک خفه کېږي که شیطان ورته راغی ورته وایي د دې تصویرونه به ورته جوړ کړم چې کله م یادېدل او ډېر م ورپسې زړه خوږېده نو تصویر لې ګورې زړه به م ارام کېږي وایي ټیک شو یو کوټه یې جوړه کړل او ټول به ورته راتلل خو رش پکې ډېر زیات شیطان ورته ویل هر سړی په خپلو کورونو کې جوړ کړئ خپلو کورونو کې یوه کوټه دې له مختص کړه پلارانو خو دا بزرګان لیدلي وو نو چې زړه به ورپسې ډېر دردمن چې وله به تصویر له به یې وکتل که نه نو ډېر به زړه خوشحاله شو غم به یې لږ کم شو پلاران یې مړه شو نو کشران را پیدا شو هغوی خو دا بزرګان لیدلي نه وو وایي زمونږ پلاران به دې کوټو له ورتل او سرونه به ورته ښکته کول دا والا چې دا مشکلات به حل کېدل او دا پیسې به ورسره وي او دا بیماریانې به پرې نه راتلې او دا چل به نو دا خو کار په دې شي کېدی بزیز ته کشرانو سجدې شروع کړي بزرګانو په محبت کې دا شرک شروع شو تاسو په دې خبرو پوهېږئ نو الله تعالی نوح علیه السلام را مبعوث که دې ته دې بنو راسب قبیلې ته دې نه مخکې هر څه سم دم و ټول خلک ښه خلک و شرک کې نه و توحید و ټول الله وایي کان الناس امتا واحدا و خلق امتا واحدا یو ډله متفق په دین د اسلام باندې د آدم علیه السلام نه تر نوح علیه السلام پورې فبعث الله النبینا پختلپو دلته پکې عبارت پټ ته اندماج دی پختلپو خلکو اختلاف وکړو فبعث الله النبینا پس الله راولېږل پیغمبران مبشرین زیری ورکوونکي منونکو ته په جنت سره ومنذرین ویرونکي نه منونکو لره د دوزخ نه وانزل معهم الکتاب راویلېږه د دوی سره کتاب نه مراد جنس دی هر پیغمبر سره کتاب راغی چې کوم ته خدای ورکړي بالحق په بیان حق سره واضح سره لیحکما دې دپاره چې دا پیغمبران بیان وکړي یا دا کتاب بین الناس خلکو په منځ کې پیما په باره د هغې مسلو کې اختلافو پی چې دوی پکې اختلاف کړی دی ومختلف بي داوم ترغیب الالجهاد دی دا خلک چې اختلاف کوي دا د ضد د وجې نه دوی سره جهاد پکار دی ومختلف بي اختلاف نه دی کړی په دې حق کې الا الذین مگر کسانو اوتوه چې دوی ته ورکړل شوی د علم د کتاب من بعد ما جاءتهم البینات پس د هغې نه چې واضحه دلایل ورته راغلي نو ښه اختلاف یې ولې وکړو چې کتاب علم ورسره دی بغیم بینهم د وجې د ضد نه د دوی په منځ کې مولیانو اختلاف کړی دی مولیانو چې کتاب ورکړل شي او مولا اختلاف د څه د وجې نه کوي حق طلب کوي که د ضد د وجې نه کوي ضد قسم د اسم نشته ښه پوهېږي چې دا زه په کومه روان یم به څه کوي ضد کوي بغیم بینهم نو مولا چې کومې خبرې کې اختلاف وکړي هغې چېړل نه وي پکار ولې ځکه ته دې دپاره چېړې چې هغه پویه کړي والله کې پویه کړي چې منیسه نو بس ورته ویل انابت ډېر کمو خلکو کې انابت پخوا کابرینو اختلافات کړي دي که نه دي کړي او نو هغې کې داسې چلو هغې به د خپلې رایې نه تېرېده چې دا بلې رایې بس زه خپلې قول نه رجوع کوم اوس تاسو چېرته په دې خپل ژوند کې ما خو په دې خپل ژوند او زندګۍ کې چې طالبي مې شروع کړې ده تر دې دمه پورې نو ما چېرته نه دي لیدلي چې کوم مولا د خپل قول نه رجوع کړي تاسو لیدلی دی که چېرته م پیدا کړه بیا ما ته وښایي شته دی شته چې رجوع کړي نو الله وایي بغیم بینهم د وجې د ضد نه د دوی په منځونو کې فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه الله به برابر کړه کسان چې ایمان یې راوړی لما په هغې مسلو کې اختلفو فیه چې دوی به اختلاف کړی و په هغې کې بیان برابر به کړه من الحق دا بیان دی دا من الحق د لما اختلفو دپاره حق ته به برابر که بزنی په اذن د الله سره په بزنی معنا بتوفیقه و تیسیره اسانه به که ورته والله یهدي من یشاء الله برابري هغه څوک چې خوښ شي اراده شي الی صراط مستقیم لارې نیغې لره
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه دا ترغیب الی الجهاد دی ومزل جهاد کې تکلیف دی نو څه کوئ دام خوښه ده چې جنت ته اسانۍ سره لاړ شئ داسې تکلیفونه دي په تاسو نه راغلي کله پخوا خلکو چې راغلي وو هغه تکلیفونه به در باندې راځي بیا به جنت ته ځئ نو جهاد کې تکلیف دی جنت ته چې ځې نو تکلیف به برداشت کې که نه ام حسبتم آیا ستاسو خیال دا دی ان تدخلوا الجنه چې جنت ته به لاړ شئ داخل شئ ولما یاتکم نه به راغلي تاسو ته مثل الذین خلو من قبلکم حال داغی کسانو چې تیر شوي دي ستاسو نه پخوا من النبیین والمؤمنین مستهم الباسا واغوی ته رسیدلي الباسا والفقر والضراء تکلیف المرض والجوع وزلزلوا خوځول شوي وو د خپلو حالاتونه حتی یقول الرسول والذین تر دې چې رسول به ویلې والذین آمنوا معه هغې کسانو چې د ایمان به یې راوړی او د رسول سره څه به ویلې متا نصر الله کله به دا مدد د الله الله به ورته ویلو قیل لهم دوی ته به وویل شو الا خبردار ان نصر الله قریب یقینا مدد د الله نږدې دی زو حتی بلغت القلوب الحناجر زړونه به مرۍ ته راورسېده ډېر تکلیف به دې وخت کې به بیا د خدای مدد راغی خدای مدد پر راغی یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم دی ځای اوس مسائل د تدبیر المنزل شروع شو ځکه مخکې مسله د جهاد او جهاد سیاست مدني دی اوس مسله د تدبیر المنزل ذکر کوي د تدبیر المنزل اتلس قوانین ذکر کیږي کور اصلاح تصدیر کوي په آیت کوي په یسلون سره قرآن کریم کې یسلون کدا لپس نه کرت راغلی ویسألونک په واو سره شپږ کرت راغلی یسألونک تپوس کوي تانا ماذا ینفقون چې څه ولګوي دوی خدای لاره کې دوی څه ولګوي مسله د انفاق شو نو اول حکم د تدبیر المنزل دا دی چې انفاق به کې د کور والاو باندې به مال لګې که نه دا ثواب خبره ده قل ورته ووایه ما هغه څه انفقتم چې تاسو یې لګوئ من خیر د څه خیر نه فللوالدین والاقربین د هغې ډېر حقدار والدین دي او رشته دار یتیمان او مسکینان وابن السبیل او مسافر وما تفعلوا من هغه څه چې تاسو کوئ څه خیر په الله بی علیم یقینا الله په هغې پوهه دی په یجازي کوم نه تاسو ته به بدله د هغې درکړي که نه دلته به اعتراض وارد شي هغه دا دی چې هغوی تپوس کړی ما ځایون پې پوه شئ مصرف یې ورته ذکر چې په چای ولګوئ نو جواب مطابق نشه د سوال سره جواب دا دی ما انفقتم من خیرن دې کې مصرف سره سره مطلب چې معلوم بیان شه که نه دوی تپوس وکړو چې څه ولګوئ دوی الله لاره کې قل ورته وایه ما انفقتم من خیرن هغه چې لګوئ تاسو سمال هر سمال چې هر سمال لګولی شئ که نه نو مطلب دا چې هغه سم ذکر شو چې څه لګوئ مالم ذکر شو او په للوالدین کې مصرف هم ذکر دویم جواب دا دی چې ځه مصرف ذکر شوی دی مال نه دی ذکر شوی اشاره دی خبر دی د جواب علی اسلوب الحکیم وای تاسو خو تپوس د څه کوئ د مال کوئ چې څه ورکو مال تپوس مه کوئ د مصرف تپوس کوئ چې چاله ورکو لږ شی دی خو په ځای ولګېږي نو ثواب یې ډېر دی او ډېر شی دی په ځای ونه لګېږي نو پیدا پکې شته نو ځکه مهم چې یو مصرف و نو ځکه مصرف ذکر کو چې په چا یې صرف من خیرن دا د مانفقتم دپاره بیان دی هغه چې تاسو لګوئ دا څه خیر نه فللوالدین والاقربین آخره کې غټه قاعده ذکر کړه وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو کوئ د څه خیر نه فإن الله بعلیم الله پې پوهه دی بس الله به تاسو بدلې درکوي که نه کتب علیکم القتال دا دیم قانون دی د تدبیر المنزل د کور نه به دفاع کې کتب علیکم القتال پر شوی دی په تاسو جهاد
دا د جهاد مضمون دریم کرت راغی سورت بقره کې وهو کرح لکم او دا مکروه دی ستاسو دپاره کرح لکم مکروه دی تاسو ته بدې ګڼئ کرهن په معنا د مکروهن سره دی لکه خبث چې په مخبوث په معنا سره ده دا ولې بد ګڼي ځکه طبیعت ستاسو سهولتونه غواړي او جهاد کې تکلیفونه دي مشقت د نفس دی وعسا ان تکرهوا شیئا ډېر کرته تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم هغه ستاسو دپاره غوره دا تاسو بد ګڼئ خو غوره دی ځکه احدى الحسنیین دی پکې یا خو کامیابي او غنیمت دی او یا شهادت او جنت دی واسان تحبو ډېر کرته تاسو بد ګڼئ تاسو ښه ګڼئ یو شی چې قعود عن الغزوه دی وهو شر لکم هغه شر دی بد دی ستاسو دپاره دا خو ډېر ښه شی دی پیدا ده پکې والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسو دپاره خیر دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والله یعلم مفعول حذف دی والله یعلم ما هو خیر لکم الله په هغه څه پوهیږي چې هغه غوره دی ستاسو دپاره تاسو نه پوهیږئ یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی دلته دریم قانون د تدبیر المنزل دی القتال فی اشهر الحرم د عزت په میاشتو کې جنگ کول یسألونک تپوس کوي تانا عن الشهر الحرام په باره د میاشتو د حرام کې عزت کې قتال فی چې جنگ پکې څنګه دی دا قتال فی دا بدل استعمال دی د شهر حرام نه بدل دی ښه قل ورته ووایه قتال فی کبیر هغه جنگ چې په دې کې کبیر لویه ګناه ده دا قتالون مبتدا د فیه صفت دی او کبیرون خبر دی ها هغه جنگ چې په دې عزت په میاشتو کې کبیر هغه ډېره لویه ګناه ده وصد عن سبیل الله مخ ګرځول د لارې د الله نه او کفر بی او کفر په دې باندې والمسجد الحرام او کفر په مسجد حرام و اخراج اهلی راوستل د اهل د مسجد حرام منه د مسجد حرام نه اکبر لویه ګناه ده عند الله د الله په نس عزت په میاشت کې خو جنگ لوی کار دی خو دا نور کارونه چې دوی کوي دوی سړي توپ کارونه کړي والفتنة اکبر من القتل او فتنه لویه ګناه ده شرک د قتل نه دلته علل د جهاد ذکر کوي علل اول علت دار وصد عن سبیل الله الله د لارې نه دې منع کوي دویم وکفر بی کفر کوي په سبیل الله د الله په لاره قرآن باندې کفر کوي دریم مسجد حرام باندې کفر کوي یا تبدیع په سبیل الله یا منع د مسجد حرام نه و اخراج اهلی منه اکبر عند الله او بل راوستل د اهل د مسجد حرام د مسجد حرام نه اکبر عند الله دا څلور علل شو د جهاد پنځم والفتنة اکبر من القتل تاسو دا پنځه علتونه په دوی کې موجود دي لہذا جنگ په میاشتو د عزت کې خو دومره لویه خبره نه ده ورسره کوئ ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دوی جنگ کوي تاسو سره حتی یردوکم عن دینکم تر دې چې واړئ تاسو د دین ستاسو نه ان استطاعوا که د دوی طاقت وشو دوی طاقت وشو تاسو د دین نه اړئ ومن یرتدد منکم هغه څوک چې واوړي ستاسو نه عن دیني د دین د ده نه فیمد مرشی وهو کافرون په داسې حال کې چې دی کافري فاولئک پس دا کسان حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دوی په دنیا کې والآخرت په آخرت کې واولئک دا کسان اصحاب النار مرګري د اور دي هم دوی به پیا په دې اور کې خالدون همیشه تخویب ذکر شه اوس ورسره بشارت ذکر کیږي قرآن طریقه دار تخویب سره بشارت آیت عنوان د بشارت اخروی ان الذين يقيننا کسان امنو چې ایمان راوړي والذین کسان هاجروا چې هجرت کړي هاجروا معنا ترکو مکه ترکل وطن وطن پرېښی دی وجاهدوا فی سبیل الله یو جهاد کړی د مشرکانو سره په لاره د الله کې اولئک دا کسان یرجون رحمت الله یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
دی کې سرورم قانون ذکر کوي د قوانینو د تدبیر المنزل نه، نهي د خمر او د میسر نه، حرمت والا میاشتو کې قتال ذو جهتین دی، د یو جهت نه جایز دی او د بل جهت نه ناجایز دی. که د عزت د میاشتو عزت ته وکتلی شي باید چې جنگ پکې ناجایز او که دې ته وکتلی شي چې د کفر زور پکې ختمیږي نو په کار ده چې بیا جایز شي، نو ذو جهتین مسله شو. په دې مناسبت باندې اوس یو 15 نورې مسلې ذکر کوي چې هغه هم ذو جهتین دي. اول ذو جهتین مسله د خمر او د میسر ده چې په خمر او میسر کې یو طرف ته فایده ده، خمرو کې فایده ده، نشه شي سړی آرام شي، او چې دې ته وګوري چې بدن نقصان دی پکې باید چې بند شي. میسر چې یو طرف ته وګوري فایده ده پکې، آسې بې تکلیفه لمن د پیسو نه راډکه کې قمار کې، او بل نقصان هم دی پکې، تا نه به خلک وګټي، حرمت دی پکې. دویم انفاق مالی، ظاهر ته چې وګوري په انفاق باندې مال کمیږي او فایده هم د پکې مال پکې زیاتي، دا هم ذو جهتین شو. درې مال د یتیم په لرې کولو کې ضایع کېږي او په نږدې کولو کې تاوان دی. څلورم نکاح د مشرکاتو، یو طرف ته دنیوي فایده ده بل طرف ته دینی نقصان. پنځم قربان وقت الحیض، د حیض په وخت کې ښځې ته نږدې کېدل، یو طرف ته استلزام تکلیف کنه. پنځه ذو جهتین دی، یو طرف ته چې وګوري نو په کار ده چې جایز نشي کنه چې عزت میاشتې دي، دویم طرف ته چې وګوري چې زور د کوپر ختختی شي او زه ګولي. خمر ورته ولې وایي ځکه چې عقل پټی، خمار دی د دې نه ځکه چې هم سر پټی. او سره نه دی اسانۍ ته وایي، اسانۍ سره صادر سړی سر ځکه وایي چې هغه دغه پکې تقسیم کړي که نه قمار کړي او بس ایسته قمار وکړي، نو باید دا خشنګي هغه هر څه ولګوئ. کذالک یبین الله، همدارنګې بیانوي الله تعالی ستاسو دپاره آیاتونه لعلکم دې دپاره تتفکرون چې تاسو سوچ وکئ په دنیا والآخره، په دنیا او آخرت کې. قل العفو، صدر سره زیات هغه لګوه. ابن حزم ظاهري وایي چې صدر سره زیات د هغې لګول واجب دي، او زموږ مسلک د جمهور دار چې واجب نه دي، خو چې ور دې کړه خبره ده. واجب در باندې زکات دی چې 40 روپۍ پکې ورکړه، نور چې در سره وفایده تې اخلي. د ابوذر رضی الله تعالی عنه رایه څه وه؟ هغه زاید ماید پکې نشته، بس چې نن دې څه وخوړل او سبا دپاره به څه نه پرېږدې، ټول به صدقه کړي. مولانا عبیدالله سیندي رحمه الله ډېر عظیم الشان شخصیت تېر شي، د هندوستان د ازادۍ دپاره د ډېر جدوجهد کړی د انګریز نه. 7 کاله په افغانستان په کابل کې تیر کړي دي، او د هغه ځای نه مسکو ته لاړ، روس ته لیلن سره ملاقات وکړو چې کوم د کمونیزم بانیو، د کمونیزم دا غلط او پرسوده قانون دغه جوړ کړی و. دا کمونیستانو رایه دا د اشتراکیت والا، هغوی وایي هر څه به شریک، یو سړی ډېر جایداد دی دا به تا تقسیم کړي، اشپک جیره به باغله پرېږدي، لږ به دله ورکړي، لږ دله بس. پیسې چا سره ډېر دا به چې ټولې راواخلي یو برابر به په کلي په خلکو تقسیم کړي. ای ته معاشي مساوات وایي. زموږ دین کې خو معاشي مساوات نشته که نه، قانوني مساوات دی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، دنیا کې به چا سره لږي چا سره به ډېری. که ټول یو شان شي نو د آبادۍ به بیا څوک کوي، او که ټول یو شان شي نو بیا به دا کارونه نظام د دنیا به ټول درهم برهم شي. نو کمونستانو دا رایه وه چې معاشي مساوات پی. مولانا عبیدالله سیندي نه تپوس وکړه چې ستاسو دین کې د معاشي مساوات څه شته چې چا سره زیات دی هغه دې ورکړي. هغه ورته دا تلاوت کړه، ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو. مونږ ته دین دا وایي چې زاید څیزونه د خدای په رضا ورکوي، خو به دا به په خپل محبت سره ورکوي، اختیار سره، تاسو خو یې په زور اخلئ. نو ده وایي دا قلم داسې راواخېسته، دې غاښونو ته یې متوجه کړه، او ډېر په حیرت او فکر کې پرېوتو. که ما ته د دین دا آیت معلومې نو ما به د کمونیزم ایجاد نه کولی، ما به دین عمل کړی وی، د معاشي مساوات یوه قانون به مې جوړ کړی وی. قل العفو. کذالک یبین الله لکم الآیات، هم دقه شان بیانوي تاسو ته الله تعالی آیاتونه لعلکم دې دپاره تتفکرون چې تاسو فکر وکړئ فی الدنیا، فی مصالح الدنیا والآخره، په مصالحو د دنیا او د آخرت کې. ویسألونک، دریم زوجیاتین مسله ذکر کوي د یتیم مال.
یتیم مال که ساته نقصان که سوال کوي تانا عن الیتاما په باره د پنځم قانون چې اصلاح د مال د یتیمان قل اصلاح لهم خیر فایده د دوی دپاره غوره ده وان تخالطوم که چرته تاسو ګټ کوئ د ځانونو سره د هغوی مال خپل مال سره ګټ کوئ په اخوانکم نو هغوی ستاسو ورونه دي په دین کې که تاسو یې موږ نه څه غبن ونه شي غدر رانه د هغوی په مال کې ونه شي والله یعلم المفسده الله پیژني مفسد د مصلح نه مفسد پیژني چې د یتیم پیسې ځان سره د خپلې پیدې دپاره کړي که د هغه د پیدا الله خو حضور باندې خبردار دی ولو شاء الله که د الله اراده وی لاعنتکم په تاسو به تنګي راوستې وی تکلیف دا چې یتیم مال ته به نه ورنږدې کېږئ ان الله عزیز حکیم الله عزیز غلبې والا دی او د حکمتونو والا دی څلورمه ذو جهتین مسله د مشرکو ښځو سره نکاح کول چې دې ته وګورې نو چې پیدا ده پکې نکاح ښځه به درته پیدا شي واده به وکړي او دې ته وګورې دین دې خرابوي نو دا نقصان شي ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره تر دې چې ایمان راوړي ولا امة مؤمنة او په تحقیق سره خامخا مؤمنه ښځه خیر غوره ده من مشرکتین د مشرکې ښځې نه ولو اعجبتکم اگر که مشرکه تاسو په تعجب کې اچوي ستاسو زړه خوشحالۍ ښایستی او مؤمنه بدرنګه وي نو دا مؤمنه درته د هغې نه ښه ده که نه ولا تنکحوا المشرکین په نکاح مه ورکوئ مشرکانو ته لور خور حتی یؤمنو تر دې چې ایمان راوړي والعبد مؤمن غلام مؤمن خیر غوره دی من مشرکین د مشرک نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې چې حسن او مال د هغه تاسو اولئک دا کسان یدعون خلق را بلی الی النار اورتا والله یدعو الی الجنت الله خلق را بلی جنت تا والمغفرت بخنی تا بیزنی په حکم د الله په بیزنی معنا به توفیقی ويبين بیان آیاتنا للناس خلق تعالی اللهم دې د پاره تذکرون چې نصیحت واخلي پنځه ذو جهتین مسله د حیض ده ويسالونک سوال کوي تانا عن المحیض په باره د قربان په وخت د حیض کې د حیض باره کې تپوس نه کاو چې حیض څنګه شي هغې باندې پوهېدل که نه ویسلونک عن القربان وقت المحیض تپوس کوي تانا په نزدېکت په وخت د حیض کې چې دا څنګه دی محیض مصدر دی د حاضه یحیضو نه بهېدلو ته وایي او حیض ته هم حیض ځکه وایي چې هغې کې بهېدلي قل ورته وایه هو ازا دا ضرر دی فاعتزلوا النساء ځان لرې کوي د ښځو نه ځان جدا کوي په المحیض په وخت د حیض کې ځان تی جدا کوي د اعتزال نه مراد ترک المجامعت دی ترک المجالست ترک الملامست او مطلب دا چې ترک الاکل نه دی دا ټول څیزونه جایز دي ښه صرف مجامعت ورسره نه دی جایز فاعتزلوا النساء دا معنا چې بېله کوټه ورته خوشي کوو د هغې د لاس ترکاري هم مه خوره او ډوډۍ هم مه خوره وکار ډېر خراب به شي که بیا لس ورځې یا اته ورځې یا پنځه ورځې به خپله ځان له پخلی کې کړه ولا تقربوهن مه نږدې کېږئ هغوی ته حتی یطهرن تر دې چې ښې صفا شي په پاکې شي سوال دا چې دلته خو نهې د قربان نه راله که نه جواب دا ولا تقربوهن مجامعین حتی یطهرن مه نږدې کېږئ هغوی ته په داسې حال کې چې تاسو جما کوونکي تر دې چې پاکې شي فاذا تطهرنا چې کله ښې پاکې شي فاتوهن راځئ هغوی ته من حیث د هغه ځای نه امرکم الله چې خدای تاسو ته امر کړی دی فاذا تطهرنا معنا وینه مو ودرېږي او غسل هم وکړي او که غسل ونه کړي صرف وینه ودرېږي هم جایزه ده خو ښه نه ده ځکه چې دلته مبالغې چې لفظ ذکر کړی دی او من حیث امرکم الله قبول یادئ ان الله يحب التوابین یقینا الله خوښوي توبه ویستونکي ويحب المتطهرین او خوښوي هغه خلک چې کوم پاکیزګي غوښتونکي دي پاکیزګي غواړي هغه خلک د خدای خوښ دي پاکیزګي دی کې د چې حیض نه ځان وساتي قربان وقت الحیض نه او د نورو ناروا کارونه نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو کرونده د استاسو دپاره فاتو حرثکم راځئ زینو د کروندې ته انا شئتم معنا کیف شئتم څنګه چې ستاسو خوښوي دیگه استعاره مصرحه ده ها د ښځې تشبیه د چا سره ورکړې ده د حرث سره فاتو حرثکم کې استعاره مصرحه ده مشببي ذکر دی چې حرث وقدموا لانفسکم دې کې اتم قانون دی د تدبیر المنزل مقصد د جما به دې سی شهوت رانی به نه شهوت پرستی بلکې د نیک اولاد نیت پکې چې بچی مې وشي او دین وکړي او ما ته سبب شي وقدموا لانفسکم وړاندې کوي
نیتونه د بچول انفسکم ځانونو ته واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم یقینا تاسو ملاقو خدای سره ملاویږئ وبشر المؤمنین زیر ورکا مؤمنان لرا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانکم مگر زوی الله ډال د پاره د قسمونو ستاسو ان تبروا وتتقوا چې تاسو چا سره نیکی نه کوئ تقوا نه کوئ قسم وکئ زه به د سره نیکی نه کوم دا ښه کار به نه کوم داسې مه کوئ وتسلیو بین الناس د خلکو په منځ کې به دا اصلاح نه کوم دې شیونه قسم مه کوئ کوم که نو قسم مات کوئ کفاره ورکوئ والله سمیع الله اوریدونکی دی لایمانکم علیم پوهه دی بنیاتکم ته قسم تقسیم ذکر کوي یو لغوه ده یو مناقضه ده او یو یمین غموس ده لغوه هغې ته وایي چې د زړه څه نیت ورسره نه لا والله او بلا والله او یا دې ته وایي چې یو کار دې کړی دی خو پته درته نه لګي وایي نه مې دی کړی مناقضه دې ته وایي که دا کار مې وکړ نو داسې به وي یو کار پورې وتړې دې ته مناقضه وایي که کار دې وکړ نو کفاره به ورکړي غموس دې ته وایي چې ښه درته پته ده چې دا کار مې نه دی کړی او قسمونه خورې چې کړی مې دی غموس ډوبېدو ته وایي دی به ګناه کې ډوب شي سخته ګناه ده لا یؤاخذکم الله نه نیسي تاسو الله تعالی باللغو په بیکاره خبرو په ایمانکم په قسمونو ستاسو کې یعنې په یمین لغوه قرآن کریم کې د لغو تفسیر په درې طریقو سره راغلی لغو یمین کاذبه هم وایي چې د دا خیال چې دی صادق دی لکه دلته په سوره مائده 19 آیت کې لغو په دویمه معنا په معنا د باطل سره سوره المؤمنون دریم والذین هم عن اللغو موردون هلته لغو په معنا د باطل سره څلورم لغوه دې ته مو چې سړی د شرابو د سکاک نه قسم وکړي سورې مریم 2:15 لا یسمعون فیها لغوه نه به اوري دوی په دې جنت کې لغوه د شرب خمر خبرې ولکن یؤاخذکم لیکن الله تاسې نیسي بما په هغه څه کسبت چې کړي قلوبکم زړونه ستاسو والله غفور حلیم الله بخونکی دی صبرناک للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم